د الله جل شانه د نوم یو بهترینه وظیفه او طاقتوره وظیفه د جمعې د ورځې خاص وظیفه ده. دې وظیفې سره الله تعالی ډېر حکمتونه تړلي دي او دې وظیفې سره الله تعالی ناممکن حاجت د انسان پوره کوي. لہذا کم انسان چې د جمعې په ورځ د الله جل شانه د دې نوم وظیفه وکړي، الله تعالی د حاجت پوره کوي، مقصد اسانوي، دغه رنګ مشکلات ختموي، بیماری دفع کوي. او چې څرنګه حاجت په دې ورځ باندې د دې نوم د وظیفې سره وکړو، الله تعالی به تاسو ته بهترین فایدې او بهترین صله درکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم مسلمانانو، شروع په نوم د الله چې ډېر زیات رحیم او کریم دی او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود پاک چې ډېر شفیق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. ډېرو عزتمند مسلمانانو، نن یو اسانه وظیفه، طاقتوره وظیفه چې تمام دنیا کې وګرځېدل، دې نه طاقتور نوم نشته او دې نه اسان وظیفه نشته. نو یو خو طاقتوره ځکه ده چې دا د الله تعالی خپل ذاتي نوم دی. الله تعالی الله تعالی دا ذاتی نوم دی چې الله تعالی ډېر زیات غټ رحیم کریم ذات دی. د الله تعالی په در کې د سیزونو کمی نشته، د الله تعالی په در کې د خزانو کمی نشته. د الله تعالی ذات حقیقي دی، نو د الله تعالی نوم هم حقیقي نوم دی. لہذا په دې نوم چې کوم انسان د رب کریم نه خپل حاجت طلب کی، مقصد طلب کی، الله تعالی ورته ډېرې فایدې ورکوي او داسې فایدې حیران کن فایدې ورته الله تعالی ورکوي. نو که څوک غواړي نو دا وظیفه د جمعې په ورځ انشاءالله العزیز د خپلو حاجتونو او مقاصدو دپاره خامخا تاسو وکړئ. دا وظیفه به صرف او صرف 4 ټیمه کوئ. 4 ټیمونه دا دي: یو به د ماسپښین په وخت کې کوئ، یعنی د جمعې په ورځ د ماسپښین په وخت کې به کوئ. وخت ته تخیم، طریقه کار هم ته تخیم. د مازیګر مونځ نه پس به کوئ، د ماښام، د ماسخوتن 4 وختو کې به دا وظیفه کوئ. او دا 4 وخت ډېر معزز او مکرم دي او د جمعې د ورځ هم ډېره انتهایی بختوره ده. بعضې حدیثونو کې علما کرام فرمایي چې تحقیق کړی چې جمعې ورځ افضله ده. نو لہذا د جمعې په ورځ افضله ځکه ده چې د جمعې په ورځ الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی. جمعې ورځ ځکه بختوره ده چې د جمعې په ورځ باندې به قیامت قایمیږي او د جمعې د ورځ ډېر زیات فضایل حدیث مبارکو کې ذکر شوي دي. نو تاسو په دې نیت باندې دا وظیفه انشاءالله وکړئ چې الله تعالی زمونږ حاجت پوره کړي او مقصد هم الله تعالی حسان کړي. اوس راځئ وظیفې سیټ ته. وظیفه خو د الله د نوم نه، صرف یا الله دا وظیفه ده. زنانه په کورونو کې کوئ، صحیح شوه. نارینه به په جوماتونو کې کوي. دا خبره پکې وړومبی ټایم چې کم دی 4 ټایمه کې به کوئ. وړومبی چې کم د ماسپښینې ټایم دی، نو هر کله چې اذانونه شروع شي نو زنانه به په کور کې د ورد شروع کړي او شماري به نه، بس زنانه به ورد شروع کړي او بې شماره تعداد سره به د الله تعالی نوم وی او ورسره به الله تعالی نه خپل حاجت طلب کوي. نارینه چې دوی چې کله جومات ته لاړ شي او اودس وکړي، نو دوی چې کله کینی بیان وغیره شروع وي، دا وظیفه به شروع کړي او دا وظیفه به د بیان په دوران کې په ژبه باندې وي. صحیح شوه. چې کله مولا بیان کوي نو په ژبه باندې به یا الله یا الله د زړه د درد او د زړه د یخ نه به وایي ښه. او چې کله خطبه شروع شي نو د خطبې په دوران کې به تاسو په ژبه نه وایي، تاسو به په زړه کې وایي او په زړه کې به داسې وایي یا الله یا الله زما دا حاجت پوره کړي، یا الله یا الله زما دا حاجت پوره کړي. هره پیره د الله نوم اخیسته او ورسره د خپل حاجت طلب کول. هر کله چې امام د دوانو خطبو منځ کې په منبر باندې کینی که نه، دغه ټایم کې الله تعالی ډېره انتهایی زر دعا قبلي. دغه ټایم کې به تاسو زر یا الله یا الله الله دا حاجت مې پوره کړي، یا الله یا الله دا حاجت مې پوره کړي، زر دا ویل. کله چې امام د خطبې نه فارغ شي او اقامت شروع شي،
دغه ټایم کې هم انتهایی حدیث مبارکو کې ډېر فضیلت راغلی چې الله تعالی فورا دعا قبلی. دغه ټایم کې هم تاسو په زړه زړه کې وای او دعا به غواړئ، په زړه زړه کې به غواړئ او حاجت په طلب کوئ. چې بیا کله امام څنګه سلام وګرځي او مونځ ختم شي، د هغې نه پس به ته 3 پیرې درود شریف ووایې، بیا به وایې یا الله. په یو سا باندې به چې څونه تا ویلی شو، 101 پیره دې ویلی شو یا دې نه سیوا، دا به ووایې او هغې نه پس بیا درود شریف ووایې او بیا به دعا وغواړې انشاءالله چې الله تعالی به دې حاجت پوره کړي، هر قسم حاجت چې ستاسو وي. دویم ټایم د مازدیګر دی. هر کله د مازدیګر مونځ نه مخکې به تاسو جومات ته لاړ شئ، نارینه به جومات ته لاړ شئ، زنانه په کورونو کې. نو چې کله دا نفل چې دي د مازدیګر مونځ نه مخکې به کوئ، ځکه وروسته پکې کراحت راځي. نو مخکې به 2 رکعاته نفل وکړئ، زنانه هم نارینه هم، زنانه کور کې، نارینه په جوماتونو کې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ. د هغې نه پس به مونځ وشي فرض، د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ، خوځئ را خوځئ به نه، خبرې به چا سره نه کوئ. د یا الله نوم به 314 پیرې ووایئ، مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي به وایئ ښه. او هغې نه پس به بیا چې کله دعا غواړي، دعا نه مخکې به بیا 11 پیرې درود شریف وي، دعا به وغواړي او دعا نه پس بیا 11 پیرې درود شریف وي. انشاءالله چې دې وخت کې هم الله تعالی انتهایی دعاګانې قبلوي، بهترین وخت دی. دریم نمبر چې د ماښام مونځ، د ماښام مونځ نه پس په تاسو چې کله فرض مونځ شي نو 6 رکعاته وابین مونځ به وکړئ. 2 رکعاته وابین مونځ کوم په دې ضربه حاضر تعالی دا نیت پې تړئ، 2 رکعاته به کوئ. 6 رکعاته چې مو کړو، د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ، 101 مرتبه یا الله ووایئ او بیا به 21 مرتبه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بیا به 3 پیرې درود شریف وي، بیا به 3 پیرې وروسته درود شریف وي، منځ کې بیا دعا وغواړئ. ماسخوتن مونځ نه پس بیا دا عمل کوئ مسلمانانو ورونو. ماسخوتن مونځ نه پس په 2 رکعاته سورت توبه مونځ وکئ، صحیح شوه. د هغې نه پس مونځ چې وشي مونځ نه پس په 2 رکعاته سورت توبه مونځ وکئ. د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ او 21 کرته به درود شریف ووایئ او د هغې نه پس بیا 21 کرته یا الله یا ارحم الراحمین یا الله یا ارحم الراحمین 21 کرته ووایئ. د هغې نه پس بیا 21 کرته درود شریف ووایئ. د هغې نه پس په بیا چې کله دعا غواړئ د الله تعالی حمد او ثنا به بیان کوئ. الله ته کریم ذات، الله ته رحیم ذات، الله ته مهربانه ذات، الله ته حاجتونو په لاره پوره کوونکي، الله ته مشکل کوشی، الله ته حاجت روی، الله ته بادشاه ذات. د هغې نه پس په درود شریف 3 پیرې ووایئ، بیا به دعا وغواړئ، د هغې نه پس بیا درود شریف ووایئ. انشاءالله چې دې 4 ټایمو کې تاسو الله تعالی نه په دې طریقه باندې دا وظیفه وکړو، په دې طریقه هم دا حاجت د الله تعالی نه طلب کو، خو 4 ټایم به خامخا دا وظیفه کوئ انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو هر ناممکن حاجت او مقصد د خپل دربار نه خامخا پوره کوي، ځکه چې دا د الله تعالی نوم دی او الله تعالی په خپل حقیقي ذات دی. نو په خپل حقیقي کېدو کې د الله تعالی شک او شبهات نشته دی. خدا وظیفه به یقین سره کوو او توجه سره به کوو. الله تعالی مو حاجتونه پوره کا. جزاک الله خیره.